نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طول بجمع درو الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې د ذکر الهی بیان شروع کړو مونږ او تاسو لکه الله رب العزت ژوند را نصیب کو نو ان شاء الله دا څلورمه جمعه به هم په ذکر الهی بیان کو تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته د موسی علیہ السلام وظایف او د موسی علیہ السلام تذکره وکړه او د هغه د ذکر او د بیبي مریم علیہ السلام د هغه د ذکر تذکره مې درته وکړه بیبی مریم می دتا چې دا د زکریا علیه السلام په کفالت کې و او تاسو ته مې دا ویلو چې په بنده کمره کې بناسته و خود زکریا علیہ السلام اولاد او بچی نو زکریا علیہ السلام چې کله د حالات منظر د بیبي مریم وګتو چې ناشنا به موسم پروت دی نو دې وخت کې زکریا علیہ السلام یو دم الله ته متوجه شو وی چې یا الله تا بیبي مریم لا به موسم میوه ورکولش مال با اولاد نشرا کولې نو الله ته متوجه شو یا الله مال نیک عمل صالح اولاد را نصیب کی نو زکریا علیہ السلام دا دعا الله واوریدا دو الله رب العزت دا ارچا دعا اوري
که مسلمانی او که غیر مسلمی. خو زکریا علیہ السلام دعا الله رب العزت داری قبول کړه. او یو پیغام ورته راولېږه چې زه به تاله داسې اولاد در نصیب کومه بیحیا مصدقا بکلمة من الله، چې یحیی علیہ السلام نوم دی الله رب العزت ته نوم د مخکې نه وټاکو. خو بیا ورته زکریا علیہ السلام فرمایي وی الله چې کوم وخت ته ماته دا را نصیب کړې نو د دې نښه او نښانه بسئ. الله رب العزت ورته فرمایي وی په دغه ورځو کې به ته خبرې بند شي، ستا د زبان خبرې به بند شي. خو زکریا علیہ السلام عمر هم تیر دے، بوڑھا دے، کمزور دے. خو اللہ رب العزت و تبیسا فرمائی وہ ورز پورے ٹیم والا ورکی پا وہ ورز بستا زبان بندی خبر بنشے کولے. خو په دغه دوه ورځو کې به ته د الله په ذکر کې زندگی مشغوله تیرې، د الله ذکر بکی، د الله رب العزت دا ذکر صرف د دې خبرې دپاره ښه چې د دې بنده د الله سره محبت پیدا شي، د دې بنده الله رب العزت په شان شوکت د الله نام د دې بنده په عقل کې، په فهم کې، په زړه کې مضبوط کې خوسته شي. نو یو پیرا تاسو به اورېدلې بار بار دا خبره، موسی علیہ السلام الله له ملاقات له روانو، چې الله رب العزت له ملاقات له روانو نو لاره کې یو ملنګ ورله مخې له ورلو، ناسته د الله په یادداشت کې مشغول دی. وسو موسی علیہ السلام هغه ته متوجه شو دا ملنګ موسی علیہ السلام ته فرمایي چې کاش نن ما سره دلته الله وې، چې ما ولا زور کړی وې، سر مې ولا اوږمنځ کړی وې، ګیره مې ولا اوږمنځه کړې وې. موسی علیہ السلام ورته بقار شو، چوپ شوی کافر کیږي دا سوی. موسی علیہ السلام چې کله د الله ملاقات لاړ نو ملاقات چې وشو نو موسی علیہ السلام ته الله رب العزت وی لاره کې خود څوک ملاو نو
ویا الله وای دغه شانت یو ملنګ او داسې الفاظ دی کول وای خدي و نکړه وای دا زما په ذات کې دومره محبوب شوی چې د زما سره دومره محبت غالب شوی نو دا الفاظ کول نور د الله رب العزت د ذات مونږ ته پته نشتا د الله رب العزت ذات چې مونږ پیژنو دا صرف په صفاتو پیژنو الله رب العزت کما یلیق بشان چې څنګه دیم اق شان دغه د شان سره مناسبه ده خو مونږ چې الله پیژنو دا به په صفاتو پیژنو په دې دنیا کې د انسان چې کله ځان ته سوچ وکي په دې خپل جسم کې سوچ وکي د دې په دې تخلیق کې سوچ وکي نطفه د وبدي الله رب العزت په قران کې فرمایا ادلسمه سپاره کې د نطفه نه وی علاقه د جوړه کم د علاقه نه مدغه جوړه کم اډوکه پکې واچوم او پکسون العظام لحما او په دې اډوکه باندې د بره غوخه چړاو کم بیا الله فرمای ثم انشأناه خلقا آخر به تاسو له یو ناشنا پیدایش در کم بدنم اوچت کم فتبارك الله احسن الخالقين نو الله رب العزت نام تبرک والده برکتونه او سخست پیدا خالق ته دا الله رب العزت چې د انسان څنګه انداز سره دا انسان نا جوړ نو دا انسان دې چې په خپل ځان کې سوچ وکړي دا د الله یو صفات دي دا نظر وګوري سپېږمو ته سوچ وکړي خولې ته سوچ وکړي دلته په دې بدن کې چې دا کوم وینو سیستم روان دی دا ټول د الله د تعارف لپاره صفات او بید الله رب العزت په دې دنیا کې دا لوی سیستم پیدا کړي د رب نظام دی نو دا بنده چې په دې کې سوچ وکړي نو دا د الله صفات تعارف لپاره سیاستدانان وای دا بنده چې کله په دې مور په خېټه کې دغه ته هم د دې بنده د پاره د دې معصوم د پاره یو لوی تعارف ته د الله د مور په خېټه کې د معصوم ته الله رزق ورکړي ژوند تیری زندگی تیری نو الله رب العزت ته وایي چې تا به زه دنیا ته لېږم
د مور په خېټه کې په پردو کې پروت دی دی وخت کې الله رب العزت ته دا معشوم وی یا الله د دې له ښایسته دنیا بله شته دی چې کله د دنیا ته راشي نو بیا د دغه د مور د خېټه نه مونږه یو قسم کراکه کوو دې دنیا کې موت ته الله رب العزت انبیاء او رسولان را لېږلي دي چې ګوره زمونږ مقصد دا دنیا نه ده یو بهترین ژوند دی چې الله رب العزت د مؤمن او د مسلمان دپاره الله جوړ کړی چې آخرت ته او جنت ته الله رب العزت د خپل بنده ته وایي چې ګوره هغه به همیشه زندگی ده او دا ستا په دې دنیا کې عارضي زندگی ده د دې خبرې دپاره الله رب العزت د دنیا ته انبیاء او رسولان را لېږلي او هغې موږ ته تعلیمات راکړي دي او هغه تعلیمات یې موږ ته پرېښي دي تر قیامت پورې به د هغې هغه تعلیمات جاري بی مریم علیه السلام له چې الله رب العزت عیسی علیه السلام ورکوو بغیر د پلار نه دا خپل لویه واقعه ده خو بی مریم ډیره پریشانه وه کم وخت چې عیسی علیه السلام الله دنیا ته راولېږو نو دا یوه کجوره وه او د هغه کجورې د لاندې مولود د عیسی علیه السلام اوش نو الله رب العزت ورته څه فرمایي وای دی 14مه سپاره کې دا بیان دی وای د دې ونې لاندې یو څو ورځې تېرې کا او دې ونې له شلنګ ورکوه تا ته به تازه کجورې راغورځېږي او دا خوره دا بدن به دې سره ټکور شي خو د الله ذکر به نه پرېږدې د الله په ذکر کې زندگی مشغوله کا بی مریم علیه السلام 3 ورځې تقریبا علما لیکي چې هلته زندگی تېره کړه بیا الله رب العزت داسې بچی ورکو چې عیسی علیه السلام دی د دنیا نے مکمل رهبت دنیا سے طبیعت نه لګېدو اکثر زندگی د الله په دین کې مشغوله کړې ده او په ذکر الهي کې مشغوله کړې ده خو مخکینی زمانه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه نه وړاندې د ذکر او د اذکار یو طریقه د نبیانو سره او د هغه وخت د علماو طریقه عمل داسې و چې رهبانیت په ورته ویل
یو دشتې ته بلاړ ځان سره به توخه ویوړه او په هغه دشته کې به ځان له یو کوټانۍ غونده کې جوړه کړه او په هغه کوټانۍ کې به د الله په ذکر کې مشغول شي چې د انسانانو سره تعلق به نه و تاسو به د علماو نه اورېدلي د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت نه وړاندې نبی صلی الله علیه وسلم به اکثر غار سور ته تو بیت الله سره مخامخ جبل ابي قبیس باندې یو غار سور غټ غار نبی صلی الله علیه وسلم به اکثر ځان سره توخه واغسته او هلته به زندګي تیروله او د الله رب العزت په دین کې به مشغول په ذکر الهی به مشغول خو کوم وخت کې چې الله رب العزت وته نبوت او رسالت ورک رهبانیت تم ختم کو رهبانیت وای دیتا چې یو ځان له یو په اړخ باندې کېني او د الله په دین کې مشغول شي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا رهبانیت فی الاسلام رهبانیت په اسلام کې نشتا جوان بم کے زندگی بم تیرے تجارت بم کے لین دین بم کے خدا اللہ ذکر و پا اذکار کی با زندگی مشغول ساتھ رہبانیت بنا اختیار ہے دا اللہ دن بخلقو طرح سے نو د عیسی علیه السلام په زمانه کې به رهبانیت نو ان شاء الله د عیسی علیه السلام یو څو واقعات آینده جمعه که خیر و زندگی و الله موږ له ژوند را نصیب کو نو ان شاء الله هغه به درته ویم الله رب العزت موږ او تاسو ټول مسلمانانو لا زندگی د الله په دین کې مشغوله کی او الله رب العزت موږ تاسو ټول مسلمانانو په دین باندې د چال چلن طریقه او هدایت اهدنا الصراط المستقیم را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب